او بل یو روایت کې راغلی دي ثلاث دعوات مستجابات، درو کسانو دعا داسې ده چې هغه بالکل الله پاک قبلې رد کوي نه، یا دعا یا بد دعا. پہلا نمبر میں دعوت المظلوم، چې مظلوم سړی کله بد دعا وکړي الله پاک ټک په ټک سره قبلې. وجه څه ده؟ مظلوم سړی مال نشته چې ځان خلاص کی، اولاد نشته چې ځان خلاص کی، بل سره اطرافو کې قوت افرادی قوت نشته چې ظالم سره مقابله وکړي. غدا ټولې دا واسطې ختم شي، بس یو الله باندې نظر شي یا الله تعالی سره مدد وکړي، ځکه الله پاک ورته مکمل متوجي شي چې ستا مدد زه کوم. اور عجیبه خبره ده چې حدیث کې دعوت المظلوم راغلی، دا نه چې دعوت المظلوم المسلم، چې مسلمان مظلومی غ دعا به قبليږي یا به دعا به قبليږي، نه مطلق چې مظلومی کغه کافر وي که مسلمان وي. چنګیز خان د دنیا ظالم بادشاہ تیر شوی دی، دا تاریخ نصر د دیوا وکړ وچتو نغه چې کله منګولیا نه روچت شو، چین نه دا علاقې فتح کې شام، اردن، مصر، لبنان، تر دې پورې چې د شام اخیری بارډر ته ورسېدو. نو مسلمان بادشاہ ته یو خپل قاصد ولیږلو چې دې ته دوی چې دې سره موږ جنګ نه کوو، خو موږ ته لار راکړي، موږ مخکې وځو د نور علاقې فتح کوو. چنګیز کافر دی او چې مسلمان ته کم قاصد لري لیکلی دا مسلمان بادشاہ دی. قاصد چې کله رالو سفیر ارسوي، سفیر دی. نن هم پورا دنیا کې انټرنیشنل لاس کې دا بین الاقوامی قانون دا دی چې سفیر د بل ملک راشي هغه به عزت او احترام کوي. ولې د سفیر بې عزتي داسې دی لکه تا د هغه غوڼ ملک بې عزتي وکړه. نه چې مسلمان بادشاہ ته رالو هغه ورته یوه وروځي بلیډ سره دی ورته کټ کا، بیا ورته یو بریت لري کو، هغه چونکې انګریزانو غوړ بریتونه یې پرېښي وو، نیم سر یې ورته کاټا کو، ګنجې کو، ورته ورشه لاس یې خلاص وي څه کوي. وایي چې کله د چنګیز خان دربار ته راورسېد نو چنګیز خان د خپل هغه محل نه راووت او بار یو غونډۍ شم هغه باندې وخت او دوی وکړه چې الله زه کافر یم، زه تا نه منم، خو مسلمان سره ظلم وکړو، اوس سره مدد وکړي. وایي چې هغه ځای باندې حمله وکړه، درو ورځو کې هغه ټول ملک یې فتح کړو. دې ته انتظار و چې ما سره د مسلمان ظلم وکړي چې ما دعا الله پاک قبوله کړي. نو پہلا نمبر میں دعوت المظلوم، د مظلوم به دعا یا دعا دا الله پاک قبلوي. او بل حدیث کې رالو د بخاری شریف حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دعوت المظلوم، چې د مظلوم کومه به دعا ده دا الله پاک بالکل قبلوي. ولی فانه ليس بينها وبين الله حجاب، چې د دې اور د الله منځ کې هیڅ پرده نشته، د دې بد دعا برای راست الله پاک ته رسي. دیو جن مسافر سړي سره ظلم نه دی کول پکار. تا ته یو مېلمه راشي نه پیژنې نه د ورسره څه تعلق شته، که خدمت یې کوي شي وکړه، که نه ښه انداز کې رخصت کړ دی، زه غریب یم ما اوس نشته. خو که ته ورته بدې ردې وایي کنځلې کوي، مزدوري وکړه، سانډای او غټې ولې نه کوي مزدوري، دې خبرو څه ضرورت دی؟ ولې هغه په ځان نه پوهېږي چې زه مزدوري کوی شم که نه شم کوی. تا د تقریر ضرورت نشته، بس خپل امداد سره وکړه، الله په نوم باندې ورکړه، نور غا پوشه کاري پوشه. تا الله په نوم باندې پیسې ورکړي، تا ته اجر میلاو شو، اجر غواړې الله نه، هغه درته میلاو شو. نور تا د هغه عزت سره لوبې مه کوه، الله به داسې ووایي چې بیا به ځای ته رانه شي مرګه ساده پورې. دویم سړی دعوت المسافر، چې کله مسافر سړی به دعا وکړي یا دعا وکړي، دا هم الله پاک قبلوي. یو مظلوم یو مسافر، ولې هغه غریب هم سفر کې دی، نه ورسره قوم شته، نه قبیله شته، نه اولاد شته، پیسې ورسره ختمې دي، بس یو نظر دی صرف الله باندې دی چې الله زما مدد وکړي. العقد الفریدي واقعه نقل کړي منځ کې ذهن ته مراله، حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه وایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو تاجر و، هغه به تجارت کول او یوازې به سفر کولو، که ځنګل راغلی که صحرا راغلی سفر به یوازې کولو. و یو ځلې سفر کولو نو یو ځنګل باندې تېرېدو، یو سړی ورپسې راغلو، هغه سره نیزه توره هر څه ورسره دي. ورته ودرېږه، دا تاجر و ډېره زیاته پیسه وه ورسره، شام ته کله یو ملک ته ځه، پیسې به یې ځان سره وړلې، تجارت به یې کولو. ورته یې څه د پکار دي؟ ورته یې دا پیسې دي، دا واله خو ما پرېږده وه. ورته یې پرېښول خو نشته دي، پیسې خو هسې زما دي، قتلوم ده چې سبا ما باندې څه ما پته چاته ونه لګي. تاجر د ډېر اعلی والا ولي و، ورته یې ښه دومره ټایم راکړه چې زه 2 رکعته لمونځ وکړم او بیا هم خیر دی ښه د بعد قتل کړه.
بموز باندې ودرېدو الله اکبر. او سړی چې کله ورته پتې چې ما اوس مړي دغه خولې مې کلمات چېرته راځي خو 2 رکعات یې وکړو اور هغه د بعد یې لاسونه ویچت کړو یو دعا یې شروع کړه یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما يريد اللهم إني أسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. اور دا دعای ویلا بیا مخکې اخر کې وی یا مغیث واغثنی یا مغیث واغثنی یا مغیث واغثنی 3 ځلې دا دعا وکړه. एकदम وروسته یو आवाज محسوس کو چې اس باندې څوک ولاړ دی او ما ورسته دی قاتل نه علاوه اور هغه سره نیزه موجوده ده لاس کې ور سره نیزه ده ډېډکو چې څنګه هغه سړی ولید چې اس باندې نیزه ده ور سره دغه طرف ته متوجه شو دی پرې خو چې دغه سي موز باندې ولاړ دی سن اصله حشت نه څه دغه ماته نقصان نشي رسوي دغه ته نشي کېدو نه مخکې د انیزه سره هغه چې کم ډکو غیبه د سینې ولو اس نه وګرځیدو او جسم باندې ور ولګیدو وې دا سړی دی اصلتی ته سوکي ورته د الله بنده ته چې کوم دعا وکړه تا چې کله اول ځل دا دعا شروع کړه یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا مبدئ یا معید یا فعال لما يريد وې مونږ د اسمان کې یو شور محسوس کو چې سز مکه باندې ډیر خاص کیږي او چې کله تا دویم ځل دا دعا وکړه مونږ د اصلاحي आवाज محسوس کو لکه څوک اصلاحات یې ری وې دریم ځل چې تا ویل جبرئیل علیه السلام فرشتو کې اعلان وکړو چې زمکه مخ باندې د یو الله ولی پریشان دي څوک مدد ته تیار دي وې ما د جبرئیل علیه السلام په مطالبه مې لبیک ویلو ستا مدد ته زه دریم اسمان نه راغلم دا د مسافر سړي سره الله مدد دی او دریم نمبر باندې دعوت الوالدین علی والده علی ولده د پلار د مور پلار بددعا د خپل بچی خلاف د مور پلار بددعا د خپل بچی خلاف د مور پلار بددعا د خپل بچی خلاف دا د انسان هلاکت دی وجه څه ده ته چې کله پیدا شي ستا د مور غیږې ټول اخراجات څوک برداشت کوي هغه نه لږ مخکې لاړ شه چې کله د ښځې او خاوند خپله کې رشته کېږي په د ښځې واده باندې څومره خرچه کېږي دا خاوند په خپل لاس خپلو خپو هر څه د هر څه خپله برداشت کوي او نن معاشرې کې دا خبره هم ده چې په خپلو خپو ودرېږي بیا به ورته واده کړو دا خوار غریب خو به ټول عمر په خپو نه ودرېږي بیا به داسې ګرځي او رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا کړی چې کله ښځه بلیغېږي فوراً دغه نکاح کې تاخیر مه کوئ فوراً نکاح کوئ څومره معاشرې کې نکاح عام کېږي زنا به ختمیږي او چې څومره نکاح ګرانېږي زنا به عام کېږي نن ته مغربي دنیا وګوره کم زمونږ د پاکستان پښتنو علاقو کې نکاح ګران دی هلته زنا زیاته ده دیو جن نکاح کې سخت سخت شرایط نه دي لګول پکار 10 مالې کور ولي کول 10 توري سونا ولي کول دومره لکه روپۍ ولي که څه دی مسلمان ته ګرانې هغې که خپله کې زندګي جوړه شوه هېڅ نه وي دا دواړه خوشحال دي او که خپله کې یو بر سره طبیعت ونه لګېدو ما د الله ذات باندې قسم وي 10 مرلې نه 100 مرلې ورپسې جایداد ولیکم بیا تباه و برباد دي نو دا خرچه هم خوند برداشت کی بیا چې کله د مشوم پیدا شي د دې خوراک سکاک دا ټول اخراجات پلار برداشت کی بیا دا بچی رغړ شي د تعلیمي اخراجات هم پلار برداشت کی بیا دا بچی چې څومره پرې ځوان شوی نه په خپل خپونی ولاړ پلار د دې کپړې د دې خوراک د دې لباس د دې رهن د دې صحن د دې واده هر څه څومره تنظیمات کی اور پلار به دعا ولې قبلي هغه وجه دا چې کله د پلار اخیری سټیج ته ورسی دعوت الوالد علی ولده د پلار دا توقع چې دا بچی دا زما اسره ده بس دا به ما ستی ما ټول عمر د دې بچی خدمت وکړو نن ما ته ضرورت دی دا بچی به ما سنبال کی زما ضرورت په پورا کی زما به علاج وکړي نه چې کله دا پلا بچی باندې دی نظر شي دې دنیا کې دوه واسطې دي یو بچی یعنی اولاد اور یو الله دا اول نظر باندې اول نظر کې دا بچو ته متوجه کیږي بچو ما ته دا ضرورت دی بچو ما ته تکلیف دی دا وکي چې کله بچو نه دی نظر هټاو شي بچی د دې مدد ته ونه درېږي نه دا الله ته متوجه شي بیا چې کومه به دعا کېږي ټک سره قبلي دیو جن کم نوجوانان دي دې ته ما درخواست دی که ته پلار خدمت کوي شي په نرې باندې خدمت کوه که خدمت یې نه شي کوي نافرماني خې مه کوه که نه غزره ته ولې تکلیف رسوي
ته ژمي کې ایټر ته ناست وې خو ستا پلار سخت یخنۍ کې بار د خښتو یا مصري دی یا مثال د طور باندې مزدور دی یا چې هر څه دی سخت یخنۍ کې ګلی وریږي هغه وځي خپل مهنت مزدوري کې چې ما بچي چاته محتاج نشي سخته ګرمي ته د پکې لاندې پروت وي او ستا پلار سختې ګرمۍ کې لګوي مزدوري کې بیا د پاکستان څه ګرمي ده خاص کر دا خلیجي ممالک عربو والا دا کم دیړي مزدوري کې هلته غریبان 35 درهم ورځ او دومره سخته ګرمي چې هغې ګرمۍ کې ته بغیر د سپلو شګو کې خپه نشي کېښودلی هغه غریبان لګیا وي 35 درهم ورځې پیدا کېږي چې ما بچی چاته محتاج نشي ښه بیا هغه داسې کېږي چې خپل بچي تعلیم دپاره خپل جایداد خرڅ کړي داسې ماته ډېر پلاران معلوم دي چې خپل بچي ډاکټر جوړېدو دپاره ځمکې خرڅې کړي دي او چې کله دا بچی بیا ډاکټر جوړ شي بیا پلار نه پېژني چې دی به دعا الله پاک نه قبلوي نور به تا سره څه کوي خو پلار بیا ډېر څه نرم دی ډېر کوشش دی چې ما خولې نه د خیرې بچي ته ونځي او قرآن هم دا درته ویلي دي فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما مور پلار ته اوف هم ما کوه اوف ستا هلاکت دی اوف زموږ پښتو معاشرې کې څه دی مور پلار دی دا کار وکړه د لاس داسې کې یو خو تا نه وایي څه نه یا لاس داسې کې یا په خولې باندې ورته یو تا نه تنګ وي همدغه بچی دی اجرې کې خپل ملګرو سره په ګنټو ګنټو ناست وي نه تنګي خو پلار سره 10 منټ نشي کېناستی سهار وځي ماښام مسوتن کور ته راشي غونډ ورځ ملګرو سره فضول ملګرو سره ګرځي هېڅ ټینشن نشته خو چې کور ته راشي بیا پلار نه پریشان وي ته پلار سره 10 منټ نشي کېناستی 10 منټ دغه خدمت نشي کوي یو عالم یو کتاب کې واقعا نقل کړي چې یو سپین ږیری پلار د کور منځ کې صحن کې ناست و نو بچی ورسره ناست و بچی انجینیر و ښه محنت یې ورباندې کړی و چې دا سبا کامیابي چاته محتاج نه وي وایي دې کې یو کارغه راغلو په دیواله باندې کېناستو مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتو مال اصلاحي خطبات کې هم نقل کړي بچي نه تاسو کو چې بچي دا څه دی غورتي دا کارغه دی یو 2 منټو بعد بیا تاسو کو بچي دا څه دی غورته به وي چې دا کارغه دی یو 2 منټو بعد بیا تاسو کو چې بچي دا څه دی غورته به وي کارغه دی چې څلورم ځل تاسو کو بچي طبيعت خراب شو وی پلار درته سو ځل وای چې کارغه دی کارغه دی کارغه دی بیان تاسو کوي پمزن ځل یو نه تاسو کو ورته تا دماغ ټیک نه کس سو ځل مده تو چې دا کارغه دی خو بچي لکه نظر ازما دنه کمرې ته لارو ډيري را واخسته ډيري موږ اکثر دا ما الحمدلله خپل مزاج دادي ز خپل کم یادګار واقع دی غ ډيري کې ځان سره یاداش په تور باندې لیکم الماری نیو ډيري را واخسته هغه کې تاریخ ورته وخلو چې بچي کله ته 15 شپږو کالو وي اندې صحن کې تناسو تمانه 25 ځلې تاسو کړی دی وای دا واقعیا وګوره تمانه تاسو کړی چې آباد سړي مارته ویلي کارغه تمانه 25 ځل تاسو کړی مور ته اخر کې لیکري چې د ما بچی سره نن کم خبرو شو ډیر خوندې راکو نن بچی ته زما 15 ځلې سوال نشي برداشت کوي بیا ورته استاد دماغ خراب دی مور پر سره خېګړه کو دا ستا کامیابی ده ما د الله ذات باندې قسم وي دنیا بدان لا جوړ کې آخرت بدان لا جوړ کی